أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. مخکې آیاتونو کې د روح په باره کې تپوس د خلکو کړو، د هغې باره کې الله رب العزت مختصر جواب ورکړو چې دا من امر ربي، دا زما د رب حکم دی. دغسې کله چې یو سړی تپوس وکړي، تپوس جواب د هغه د عقل، د هغه د پوهې د سمجھ مطابق ورکولی کېږي. کله داسې یو وړوکی تپوس وکړي، بعضې سړی سبق وایي، بعضې مسئلې راشي پای کې وړوکی تپوس وکړي، نو وړوکي لا جواب دا ورکولی کېږي ته خو بس صرف دغه الفاظ ووایه او بیا چې ته لوی شوې پخپله به په دې باندې پوه شې. مخکې یو تپوس بل هم ذکر شو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، میاشتې په باره کې دا خلک تپوس کوي، کله غټیږي کله وړوکي کېږي کله. اوس د دې جواب اخو په مختصر طریقې باندې سړی کله پوهېږي، نو هغه ته پوره اوږد جواب ورکول پکاري. نو د عقل او د روح د هغه د سمجھ او د پوهې مطابق هلته کې جواب ورکړی شو. هي مواقیت للحج، په دې کې د وختونو تعیین کیږي، د حج تعیین په دې باندې کیږي، د میاشتې په ذریعه باندې. دا میاشت چې کله نری کیږي، کله وړوکي کیږي، کله غټیږي، په دې باندې دغه حساب روان دی. اوله کیږي، دویمه کیږي، 15 ته رسي، بیا سپومۍ بیا ورو وړوکي کیږي، بیا اولی ته راورسي. په دې کې یو کم 13 یا 13 ورځې لګي د یوې میاشتې او د بلې میاشتې په لیدو په منځ کې. د هغې د عقل او د سوچ او د فکر او د هغې د پوهې مطابق جواب ورکړی شو. اوس که هغې ته دغه فلسفه شروع کړې وی چې دا اصل کې داسې کېږي چې سپومۍ راخیږي او نور راخیږي، دا د سپومۍ چې دی دا د نور نه پناه کېږي، او څومره چې پناه کېږي نو هغه نه ښکاري، او څومره چې نور ته ښکاروي نو هغه دلته کې موږ ته ښکاري. دا اوږد خبرې او اوږد جواب و، په دې باندې هر سړی پوهېږي نه. نو الله رب العزت د خلکو د عقل مطابق د پوهې مطابق جواب ورکوي. دلته کې هم خلک پې نه پوهېږي، او بس دا زما د رب حکم دی، دا ورته ووایه. د هغې تذکره وه، د قرآن کریم تذکره وه چې دا جنات انسانان کو ټول راجمع شي د قرآن کریم په شانتې نشي راوړی. قرآن کریم کې هر قسم مثالونه الله ما بیان کړلي، لیکن چې یو سړی کافری، یو سړی ناشکری، نو هغه به ترې اوړي. د دې خلکو اعتراضونه وو، دا پیغمبر دا خو غریب سړی دی وي، نو غریبوالی دا څه عیب نه دی. الله رب العزت د خلکو ته خیدا
چې یو سړی مالدار دی په مالدارۍ کې هم دین بیانول کېږي، دین باندې عمل کول کېږي، بادشاہت کې دغسې کېږي، په مالدارۍ کې کېږي، په غریبۍ کې کېږي، په صحت کې کېږي، په مرض کې کېږي. نو دای خلکو ته وښودو دین هغه د دې څیزونو محتاج نه دی چې هلته کې مال دی نو هله به دین خورېږي که نه به خورېږي. چا یو ښکلې جمله ویل وه، بادشاهان به د جنت ټیکهدارانو، شکر دا چې په دولت خرڅېږي نه. په دولت ما یې خرڅېدی چې دا غریبانان به دغسې شاته پاتې وو که نه. د الله رضا حاصلول هغې دپاره د مال ضرورت نشتی، هغې دپاره د صحت ضرورت نشتی. هغه په هر حال کې د الله رضا حاصلولی کېږي، په دین باندې عمل کولی کېدی شي، خو چې څوک یې کوي هغې دپاره زړه پکار دی. بس ستا دپاره د باغونه وي، په هغې کې د کجورې او انګور وي، په هغې کې د نهرونه وي، او که نه ته به ایمان راوړی او دا دی او یری موږ له یره راکې عذاب به باندې چې راوله عذاب راوله، ملائک راوله، خپل الله موږ ته مخامخ کا. بیا بل وایي ستا د بنګلۍ کور دی هغه یې د سرو زرو وي، ته یې دومره مالدار یې. او دا مال دولت دا خو پناه کېدونکي څیزونه دي. د هغه شي بادشاهي پکار ده چې سړي سره روانه وي. دلته کې نو هم بادشاهي، بل ځای کې نو هم بادشاهي، بل ملک ته لاړ شي هم بادشاهي. قیامت ته چې لاړې نو بیا بادشاهي. داسې بادشاهي پکار چې ختمېږي نه، هغې کې کمزورتیا نه راځي، خرابوالی پکې نه راځي. داسې بادشاهي پکار ده چې په هغې کې د مال و دولت ضرورت هم نه وي. داسې بادشاهي پکار ده. انبیاء علیهم السلام هغه ټول بادشاهان وو. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته بادشاہ خط راولېږو، وی ته راشه دا نیمروز بادشاهي تاله در کوم. نیمروز یو غټ علاقه او یو غټ ملک، بیا پکې سنجر، او ته خط واپس جواب ولیږو. وی چې زه دا بادشاهي ستا د نیمروز دا بادشاهي دا په یوه وربشه باندې هم نالم. چوچتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر رود هوس ملک سنجرم، آنگاه کے خبریاب تم از ملک نیم و شب، من ملک نیمروز به یکجو نه میخرم. وی کله چې زه د نیمې شپې د بادشاهۍ نه خبر شوم نو زه د نیمروز بادشاهي په یو وربشه باندې هم نالم. د نیمې شپې بادشاهي چې دا جدا بادشاهي ده. چې سړی ولاړي د الله سره خپل لګیایي، مشورې کوي، جرګې کوي، راز و نیاز کوي، جدا یو خوند کوي او مزه کوي. الله سره سړی لګیا دی، ذکر اذکار کوي. د هر سنه دا ټول بادشاهي یو طرف تکا، دغه بادشاهي بل طرف تکا. دغه بادشاهي ته غوره ده، دا نه ختمېدونکې بادشاهي ده. او دا بله نه هو چې څوک بادشاه شی دی جو خلک پسې څه وایي. نو یې ستا د کوري د سرو زرو دي، ته د اسمان ته وخېجې، اسمان نه دې موږ له کتاب راوړې. جواب د هغې وشو، ورته ووایه سبحان ربي، پاکي زما د رب د پاره ده، هل کنت الا بشر رسولا، نه مزه مگر بشر رسولی. اوس دې نه تذکره کوي د دې دا خلک ایمان ول نه راوړي
دی چې ایمان نه راوړي دی چا منع کړلی وایي دی شي منع کړلی چې دی وایي بشر پیغمبر نشي کېدی دا په هر دور کې چې وایي دی حق ته نه راځي دی به په باطل کې اړمي په باطل کې به لګیایي کله جګړه راغله د نور او د بشر په دې زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور دی که بشر دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نور دی هم بشر دی خبره خلاصه ده موږ خلک خبره کوي د ذهن چې دی نه هغه منفي سوچ والا دی او د ذهن چې دی نه هغه مثبت سوچ والا دی وي دی نیگیټیو سوچونه کوي او دا بل پازیټیو سوچونه کوي وي نو داسې په الټا د دشمنۍ خبره نه ده پکار د دوستۍ خبره پکار ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات په لحاظ سره بشر دی د بشریت نه چې څوک انکار کوي نو د مسلمان نشي کېدی بشر دی د بشر سره سره داغه صفت دی نور ولې هغه چې کله راغی په تکو تورو تیرو کې راغلی په داسې حال کې راغلی چې چاپ چاپیره د کفر تیرې وې د بدعاتو تیرې وې د رسوماتو تیرې وې هر قسم تیرې وې هغه د راتلو په وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو په وجه باندې هغه تیرې ټولې ختمې شوې نو دغه تیرې چې ختمې شوې دي نو دا په نور باندې ختم شي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر راتلو باندې داغه په اعمالو باندې داغه په بیانونو باندې داغه بیانونه هغه درناو داغه ویناګانې هغه د رڼا وي نو رڼا چې کوم ځای کې بیا تیاره نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو ترکتکم علی الملة البیضاء ما تاسو په صفا روخانه دین باندې پرېښودی یې په رڼا دین باندې ما پرېښودی یې رڼا دین دی په دې کې څه تیاره پکې نشته څه کدورت پکې نشته څه خړوالی پکې نشته کما خبره چې ګورې نو هغه په دلیل ګورې نو دې پکې د نور او د بشر جګړه کوي دا مختلفو وختونو کې بعضې خلک باطل پرست ادا قصې کوي یو شی به بعضې څیزونه هغه به یو شانی یو به وي دی به پکې فرق جوړ کړي فرق به پکې راولي ښه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور دی که بشر دی او نو هغه ته چې د نور او د بشر جګړه کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات په لحاظ سره نور دی که بشر دی نو دا جګړه دی غلطه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بشر په دغه لحاظ سره او که ته لحاظ حیثیت بدله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات په لحاظ سره بشر دی او د صفت په لحاظ سره نور دی خبر خلاصه ده نور پکې خلک راغله هغه هم جګړه کوي خبره شی یو دی جګړه دی کوي وای دا دیوبندی دی او دا پنجپیری دی دا جګړه چې کوي دا سړی دیم په غلطه اخته دی دی په ضد کې اخته دی په عناد کې اخته دی ولې خبره داسې ده چې دیوبندیت دا یو غټ شی دی دا یو عالمی سوچ دی عالمی فکر دی او پنجپیریت په هغې کې یو جز دی یوه ټوکړه ده منطقیان خبره کوي د دغې لحاظ چې دی نو هغه کل دی او دا بل جز دی نو هر پنجپیری چې ګورې نو هغه به دیوبندی یي لیکن هر دیوبندی چې ګورې نو هغه به پنجپیری نه وي پنجپیری کېدی هم شي او داسې هم کېدی شي چې نه وي اوس پاکستانی وی اگر ته پاکستانی کې سواتی اگر دا خو ته عجیبه سوال کې پاکستانی کې سوات دا سوات په کم ځای کې دی دا په پاکستان کې نه دی نو هر پاکستانی هغه سواتی نشي کېدی لیکن هر سواتی چې دی هغه پاکستانی یي ځکه سوات پاکستان کې دی پاکستان یو حصه ده نو دی داسې سوال کوي دی پنجپیری دی که دیوبندی دی تا لګه ته پنجپیری که دیوبندی
دا خبر دا سوال دی غلط ته نو ده هر پنج پیره هغه به دیوبندی یي لیکن هر دیوبندی هغه ضروري نه ده چې هغه دی پنج پیره هر سواته چې دین هغه پاکستاني ده خو هر پاکستاني ضروري نه ده چې هغه دی سواته بعضی پکې د بردانی بعضی پکې پاکستاني بئی پنجاب بئی پاکستاني بئی د سن بئی پاکستاني بئی د بلوچستان بئی نه د سوات نه ده نو دغه سي مثال لې د دیوبندیت او د پنځپیریت لیکن دی څه کوي دی ال دغه خبر بل شان کی بل رنگ ولا ور کوي وای دا د یو بل ضد دی د ضد نه دی الکا بشریت او نورانیت دا د یو بل ضد نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات په لحاظ سره بشر دی او د صفات په لحاظ سره هغه نور دی د دې انکار نه کومګه ها کدا بل شانې وې چې کله ته تقابل راولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نور نه دی بیا بشر دی د ذات په لحاظ سره قل لو کان فی الارض ملائکۃ نو بیا الله رب العزت بل خبره کوي بل شان جواب ور کوي تاسو د نور او د بشر دا جګړه چې کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی ولی زګه چې تاسو بشر یې کپه دې اسمکه کې چرته ملائک وسه دي چې هغه نورانی مخلوق دی نو پیغمبر مې چې را لېګ نه هغه مې نور را لېګلې وې د ذات په لحاظ سره هغه نور وې دا جګړې خلک کوي لګیا دي او ته وای الله زما استامنس کې گواه ده راځه خبره کو فیصله کو نو په قران کو فیصله چې کو نو راځه په حدیث باندې کو وچ پوښولې جګړې کې خبره صفا په قران او حدیث باندې کو نو الله وی من يهد الله فهو المهتد چاته چې الله هدایت ورکی نو هغه هدایت یافته ده او چاله چې الله گمراه کین چری داغه د پاره بسو ګونه مومېخه چاغه ته هدایت ورکی قیامت ورځ حال ذکر کړي دا خلک لګیا دي خبرې کوي مخکې ویلو دلته بیا وایي مونږ چې اډو کې شو زاړه شو بیا به مونږ سوګرا پورته کوي الله دا غي جواب ورکوي بیا بل شان او د خلکو ته هم وایي دا څه اختیارات چې دی الله خپل ځان سره می خو دي که تاسو له اختیار می درکړی وې نو د اسمکه د خزانو دا خزانه ستاسو سره وې نو تا به چل کړو جو پاغي باندې به پابندیاں لګول وې کله یو شان پابندي کله بل شان اقتصادي پابندیاں به لګول وې کله به نور شانتي شرایط پکې لګولې د لپاره چې څوک د عزت را نشي دا خزانه وانه اخلي دا مال او دولت وانه اخلي د دولت میلاو نشي خلک شرطونه لګي مختلف شرطونه لګي کله کله داسي مخکې دور کې د وټون ته چې بودرېدو صوبایي یا قومي ناغې دپاره شرطونه کمو نه کې مولیانو مدرېدی شو عوام هم مدرېدی شو بیا یې بګې بل شرط راوست نه ایم ای وې کړی دوی دا خیال و چې دا مولیان به پاتې شي نو شرطونه پکې شرط پکې ولګاو د ایم ای نو هغو سره چې کوم سند و هغه د ایم ای برابر و ایم ای عربي او اسلامیات دی په هغه پیر باندې بیا پکې مسله جوړه شوه دی پکې بیا ګډوډ شو بل پیر پکې راغله نو بیا پکې بل شرط لګاو نه ایم ای نه بی ای په کار دی ښه الګ ما سره ایم ای دی نه ایم ای شرط پکې نشته ایم ای پکې نه سند نه چلیږي د بی ای سند به چلیږي دې ته پته والده کې چې د مولا سره والده کې د بی ای سند نشته دې لپاره چې دې وګرځيږي دې شاته کیږي ولې د غزیت چې دیونه رسیخه دا قصې کې خلک لګیا د شرطونه لګي نو کله دګي د پیسو د میلاوېدو خبر شي پیسې به هغه چاته میلاویږي چې هغه پاسپورت نه جوړ کړي ښا
پاسپورټ یې جوړ کړی دی به چې ته سعودي ته تللی سعودي ته چې تللی نو هغه به یا به بل ملک ته تللی نو هغه ته نه میلاویږي ښه هغه یو سړی دی هغه ځان له پاسپورټ جوړ کړلی صرف د عمرې دپاره نو نه چا چې پاسپورټ جوړ کړلی هغه ته نه میلاویږي جلګیا اوس روس د یو شرط دا ولګو ډېر شي خلک به داسې دا به پاتې شي او به غورځېږي هر یو سړی دا وایي چې زه ځان له پاسپورټ جوړ کړم چېرته بهر ته وځم چې دا څه شی وګټم هغه د مزدورۍ دپاره ځي دی وایي نه دی محرومه دی ښه د دې پڼ نه دی محرومه دی ده ته به نه میلاویږي پاسپورټ ورسره دی دغسې نور کله یو شرط ولګي کله بل شرط ولګي هغه دا به میلاویږي هغه چا ته میلاویږي چې د هغه مور او پلار نه وي او دی په دومره عمر کې او دی دومره عمر ته رسېدلی دې دپاره چې نور خلکو ته میلاو نه شي خبره پاتې شي موږ ته به ډېره پاتې شي شرطونه چې لګیا نو زیات ځان ته به زیاته پاتې کېږي د هغې تذکره کوي بیا الله وایي انسان تنګ دی ښه وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ندی منع کړی دی خلکو لره د ایمان راوړو نه اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دي ته هدایت الا ان قالوا مگر دا چې وی دی خلکو ابعث الله بشر الرسول آیا را لېږلی الله بشر رسول بشر دی انسان دی هغه دی رسولی قل لو کان فی الارض ملائکة ورته ووایه که چېرې په دې ځمکه کې ملائک اوسېدی یمشونه چې دی ګرځېدی مطمئنین په اطمینان باندې لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول نو خامخا نازل کړي وو موږ په دې باندې د اسمان نه ملک رسول ملائک به مې رالیږلي قل کفا بالله شهیدا بیني و بینکم ورته ووایه کافي دی الله ګواه زما او ستاسو منځ کې انه کان بعبادی خبیرا بصیرا یقینا الله دی په خپلو بندګانو باندې خبردار لیدونکی ومن یهد الله فهو المهتد او چاته چې الله هدایت ورکړي نو هغه د هدایت موندونکی ومن یضلل او چاله چې الله ګمراه کړي فلن تجد لهم اولیاء من دونه نو چرې به ونه مومې ته د هغې دپاره دوستان د الله نه سوا ونحشرهم یوم القیامت او راجمع به کړو موږ دې لره د قیامت په ورځ باندې علی وجوههم په مخونو د دې باندې عمیا وبکما وصما ړانده چاړاګان او کاڼه مخونو د دې باندې مأواهم جهنم اخل بعضې خبر کوي هغه ته په مخ باندې دروغ وایې مخامخ دروغ وایې الله وایي دا مخامخ به یې راولو هم به ړاندی هم به چاړاګانې هم به کاڼی بعضې کې وایي په سر به یې روان کړم خوا الټه به رواني هلکه نو په سر به څنګه رواني او الله چې څنګه په دې خپو باندې دا سړی بوتلی شي نو په سر هم پوه شي که نه دا بعضې څیزونه الله رب العزت د خلکو ته په دنیا کې ښیي هم بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې خپې نشتي لیکن څنګه منډې وایي مار ته ګوره که خپې نشتي څنګه منډې وایي بعضې څیزونه داسې دي چې هغه په سر باندې رواني شتی پکې داسې که خلکو ته الله ښولی دی دنیا کې نو هلته کې دا انسان به م الټه کي ښه دی به په سر باندې رواني مأواهم جهنم ولې دنیا کې ژوند چې تیر کړی نو هغه د الله د حکم د پیغمبر د طریقې نه خلاف یې تیر کړی نو ټیکانه یې جهنم ده کلما خبت زدناهم سعیرا کله چې لوګړې به کم شي خبت لوګړې به مړ شي لوګړې به کمزوری شي نو زدناهم سعیرا زیات به کړو موږ دې لره ور دې لره په سوځولو باندې دغه سوځول به نور زیات کو دا ور به نور زیات کو دا ور پسې نور تیز کو ذالک جزاؤهم دا بدله د دې د بیانم کفرو دی وجنا چې دی کفر کړل د الله پیاتونو باندې قالون د خلکو وې وقالو او د خلکو وې ایذا كنا عظاما اکل چې مونږ اډو کې شو ورفاتن او زری زری شو اینا لمبعوثون آیا مونږ به دوباره راپورته کولای کی یو خلقن جدیدا په نوې پیدائش بیا به مونږ له نوې ژوند راکړی کیږي بیا به مونږ راپورته کولای کیږو دا به څنګه اله الله رب العزت جواب ورکړي اولم یرو آیا دا خلق ګوري نه ان الله الذي خلق السماوات والارض یقینا الله غ ذات ته چې پیدا کړی دی اسمان او زمکا قادر علی ان یخلق مثلهم قادر دی په دې باندې چې پیدا کی پشان ددی وجعل لهم اجلا لا ریب فيه او الله ګرځول د دې خلقو د پاره نیټه چې نشته شک پاغه کې فابس ظالمون الا کفورا
نو نه کوي ظالمان مگر ناشکری، نه غواړي دا ظالمان مگر ناشکری غواړي، کفر غواړي، کفر کې انکار کوي. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، وتوا کچری تاسو مالکان شی وې د خزانو د رحمت درف زما، لا اذا لم سکتم خشیت الانفاق، په دغه وخت کې تاسو خامخا بنشي به وې د یری د ختمې دونه د خرج کې دونه. وکانه الانسان قطورا، د انسان تنگ زړی، انسان شوم دی، بخیل دی، تنگ زړی دی. الا دا چې اوس ختم شي بیا بس کوم، دا خو وس دغه دی میاش نیمې ته لا نه ده رسېدلي او نیمه میاش پاتې ده، زه بس چل کوم به مخه خرج کوم، ښه کلک یې ونسه. الله رب العزت وایي که دا مال و دولت، دا خزانه د رزق، دا د یو سړي په لاس کې وی نو بیا به نه خرج کوو، خلک به د لوږې نه وجلې وی. ښه اوس خبر روانه ده، لیکن الله رب العزت اختیار نه دی ورکړی چې دا څه چیز دی، دا زما رزق د بل رزق د بل رزق د بل انسان په لاس کې نه. الله وایي زه روزي رسان یم، روزي زه ورکوم، ته څه چې کوې کوه، ګراني راولې څه مشکلات راولې څه کوې کوه، خیر دی. رزق زما په لاس کې دی، کله چې تنگسیا راشي، کله چې نور حالات راشي، الله رزق پاغي کې خو نور زیات کی. ښه مخکې چې کله ارزانی وانه یو ډوډۍ به خوړه، او اوس چې کله ګرانی رااله نو الله په دوه ډوډۍ خوري. الله دا سیم کوي. الله وایي رزق زما په لاس کې دی، مخکې به لګوه اوس ډېره ده. وما منع الناس ان یؤمنوا، او نه دي منع کړي د خلکو لره د ایمان راوړو نه جاءهم الهدى، کله چې راغی دي ته هدایت، الا ان قالوا، مگر دا چې د خلکو وي ابعث الله بشر رسولا، آیا الله را لېږلی بشر پیغمبر، بشر را لېږلی رسول. قل لو کان فی الارض ملائکة، وتوا کچره وې په دې ځمکه کې ملائک، یمشونا چې ګرځېدې مطمئنین د اطمینان په حالت کې، لنزلنا علیهم، نو خامخا نازل کړی مونږ په دې باندې من السماء ملک الرسول، د اسمان نه ملک رسول. قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم، وتوا الله گواه دی زما او تاسو منځ کې، انه کان بعبادی خبیرا بصیرا، یقینا الله دې په خپل بندگانو باندې خبردار لیدونکې. ومن یهد الله فهو المهتد، چاته چې الله هدایتو کی ناغه د هدایت مندون کې، او مې یذل چاته چې الله گمراه کی، فلن تجد لهم اولیاء، نو چربونه ممیت داغي د پاره دوستان من دونی د الله نه سوا. ونحشرهم یوم القیامت، اور اجو وکم غدی لره د قیامت پر باندې علا وجوههم په مخونو د دی باندې عمي او بکم او سما، لاندہ چاړاګان او کاڼا. ما واهم جهنم، ټکانه دی جهنم ده، کلما خبت زدناهم سعیرا، کله چې دا ور مړ کیږي نو زیاتو به موږ دی لره په تیزولو سره، زیاتو به موږ دی لره په سوزولو سره، زیاتو به موږ دی لره ور. ذالک بانهم، ذالک جزاؤهم، دا بدله د دې دا بیانهم کفروا، په دې وجه باندې چې دی کفر کړل د الله زنګ پیاتونو باندې. وقالو د خلکو داوي ایذا كنا عظاما، کله چې موږ اډو کې شو، رفاتن او زری شو، اینا لمبعوثون خلقا جديدا، آیا موږ به دوباره را پورته کولای کیو په نوې پیدائش. اولم يروا، الله وی آیا د خلک ګوري نه، د خلکو کتلی نه دي، ان الله قادر، ان الله الذي، یقینا الله هغه ذات خلق السماوات والارض، پیدا کړی اسمان او زمکه، قادر علی یخلق مثلهم، الله قادر دی په هغه سمانه علی ان یخلق په دې باندې چې پیدا کی پشان ددی. وجعل لهم اجلا، او ګرځول الله دې لپاره نیټه لارې به فی نشته شک پاره کې. فاب الظالمون الا کفرا، نو کوي ظالمان مگر ناشکری، یا نه کوي ظالمان مگر کفر، یا نه غواړي ظالمان مگر کفر غواړي. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي، وتوای کچره تاسو اختیارمن وې، تاسو مالکان وې د خزانو د رحمت درب زما، اذا لم سکتم خشیت الانفاق، په دغه وخت کې تاسو بنشي وې د یری د لوګي د یری د خرج کې دونه. وکانه الانسان قطورا، او د انسان تنگ زړی. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. الحمدلله عذابک متباسي بعد ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا اللهم انا على ذكرك